په نسوارو روژه ماتیږي که نه، دغه رنګې په سګرټو باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. دغه سره سره کله چې هلکه بنګ سبا کوي یا دغه رنګې چر سبا کوي، نو د هغې چې کومه دوړه غوندې وي د خولې ته ورشي، نو آیا په دې باندې روژه ماتیږي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. امید در وکوم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحال آباد ساته. الله پاک دې زموږ ستاسو رمضان مبارک دا ښه تیر کړي، ښه په صحیح طریقې تیر کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو دا ستړی دا په خپل دربار کې دا قبول کړي. یاد ساتئ چې په رمضان مبارک کې نسوار اچول یا دغه رنګې نسوار کې ښودل، په دې باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. خو تاسو خیال وکړئ کله چې دا نسوار هلکه کېږي په شونډه کې، نو دا د لاړو سره یو ځای کېږي او دننه بدن ته محترمو دا ور داخلېږي، مرۍ نه لاندې دا تېرېږي. نو په دې صورتونو کې محترمو دا روژه دا ماتیږي. دغه رنګ دویمه مسله زموږ دا وه چې سګرټ یو سړی څکي، نو په دې روژه ماتیږي که نه؟ نو که صرف سګرټ راوالي او په خوله کې کېږدي نه ماتیږي، خو کوم لوګی دی دا خو دننه تېرېږي. کوم لوګی چې دننه دا تېر شو د مرۍ نه واوښتو، نو بس روژه ورسره دا بیا ماتیږي. او دغه رنګې دې سره سره یو سړی کاروبار کې د بنګو یا د کاروبار کې د اپیمو له صفا کولو یا دغه رنګې له چرسو له صفا کولو او د هغې چې کومه دوړه وي، نو که دا دوړه خود به خود غیر اختیاري دا لاړله او ده ته پته نه وه بیا نه ماتېږي. او دغه رنګې که دی د خوند دپاره یا د مزې دپاره بره راکاږي ځان ته، نو بیا په دې باندې روژه ماتېږي. نو کوشش وکړو محترمو چې ځان د نشې والا څیزونو نه وساتو، ځکه فرمایي چې کوم سړی د نشې والا څیز رمضان کې استعمال کړو، الله پاک د انسان ته بخښنه دا نه کوي. نو کوشش وکړه چې څومره نسوار دی یا سګرټ دی یا چرس اپیم د دې څیزونو نه ځان بچ کړو، چې الله پاک زموږ او ستاسو بخښنه وکړي. او دغه رنګې الله پاک زموږ او ستاسو رمضان کوشش وکړو چې دې څیزونو نه ځان بچ کړو، د دې د وجې چې یاره الله پاک زموږ او ستاسو دا رمضان المبارک دا میاشت په خیر او عافیت باندې دا دې په موږ باندې تېره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول عبادات پکې قبول کړي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.